ماشومانو بچو تم لکه حکم لاس چې حضرت عثمان لورغلی حکم لاس چې حضرت حسین لورغلی دغه لاسونه ظالمان نه علما پرېږدي او نه حافظان پرېږدي. نو حافظ صاحب نن زمونږ نه لاړ روان دی. غمړه سورې حافظ صاحب دی بچو ظالمانو تاسو دې مدرسې ما خو خبرې نه کېږي. حافظ صاحب داسې یو ګلو حافظ مو قاري مو عالم مو مدرس مو د مدرسې محترم مو ناطخوان مو متواضع او خاکسار مو او څنګه د علماء مخکې وفرمایل بس د زړه کې د علماء قدر جذبه او مینه مو او شهادت الله ورته نو د شهادت خو ډېره لویه رتبه ده. د شهید روح به په جنت کې او حضور پاک فرمایي د الله د عرش لاندې به د دې مأوی جاله د قیامګاه وي او چې کوم ځای غواړي په جنت کې چکرې به راګري. دله خدای د هغه حضور پاک د صفتونو د نعتونو صله په شهادت ورکړه. مرګ مقرر شی دی زما وروڼو، دې کې هېڅ نشته. شهادت صحابه وغوښتل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د الله نه سوال کو او څه به یې ویل؟ یا الله اللهم اجعل موتي في بلد رسولك. وی خدای ستا د پیغمبر ښار کې ماله مرګ راکړې او دا کم مرګ؟ الله اللهم ارزقني شهادتا، وی شهادت راکړي. نو مدینه منوره کې په خنجر والی شو او شهادت نصیب شو. نو الله پاک شهادت ور نصیب کړ. تازه د عمرې نه راغلی. نن درې مسلورم ورته ماته ټېلیفون وکړ. هغوی اوس په رزړو کې یو پروګرام و د ریاض اجري صاحب د والدې، هغې کې ناتخواني وکړه. پر نن درېیمه ورځ د ماته ویره وایي ته به کله راځې چې یو بوډۍ زموږ مدرسې ته راشي. موږ څه خبر وو چې د دومره لږ عمر خاوند و. نو حافظ صاحب نن زمونږ نه لاړ روان دی. غمړه سورې حافظ صاحب دی بچو مدرسې ظالمانو تاسو دې مدرسې وړاندې خدمت کوم ماشومانو بچو تم لکه حکم لاس چې حضرت عثمان لورغلی حکم لاس چې حضرت حسین لورغلی دغه لاسونه ظالمان نه علما پرېږدي او نه حافظان پرېږدي. زمانو مانا خبرې نه کېږي. دغه مقدر وه او شهادت خو یې ورکړې او علماو خبرې وکړې، بس دغې باندې به زه مکتفا وکړم. او دا بچی دی مولانا دا قاري محمد اویس صاحب، دته په پټکي وتړو او علما خو ډېر راغلي دي. ډېر مقتدر زمونږ د پنډۍ نه د حضرت صاحب رحمه الله برخوردار هم تشریف راوړی. خواهش د دې ملګرو دا دی چې دوی به پټکي ووایي نو جنازه به هم دوی په خپله وکړي.